ګورې دا دې ځای ته د اوبه ختلې وې دا باقاعده چې کوم دی دا وګوره خو دا اوبه اوس لږې کمې شوې ښه دا اوس لږې کمې شوې او دا اوبه باقاعده چې کوم دی نو دا ستاسو د وړاندې دي سیول ډیفنس پکې دا کم ځای دغه دی که نه چې دی به راشي هغې خو ماته وګوره ځکه موږ د سیول ډیفنس کې دي چې ورتیان یې چولي دلته پولیس والا ولاړ دي که نه چې خلکو ته وایي چې مه راځئ د اوبو له سره دې لپاره چې خلکو ژوندونه بچ شي دې مې اوس ویل تا سیول ډیفنس والا یې که پولیس والا یې نو ما ته وایي چې یاره پولیس والا یې ما یې ښه نو لکه سیول ډیفنس والا خو پولیس ورته چولي چا ځان ډي آی جي جوړ کړی دی چا ځان ډي پي او جوړ کړی دی چا ځان یې سچو پکې جوړ کړی دی هر چا بندربان د یو ګل نه خو به یې کمه دانه شته نه سلامونه احترامات ګرانو کتونکو دا مهال موږ د خیالي په غاړه موجود یو چېرته چې د سیلاب د خطرې پیشنګوي شوې ده چېرته چې اعلانات شوي دي باقاعده دلته کې پولیس تعینات شوي دي د سیند غاړې ته بالکل څوک هم نه پرېږدي دا په 144 خو هم لګولې شوې ده خو هغه چونکې د سیلاب د راتلو نه مخکې لګولې شوې وه چې دلته کې یو شمېر ماشومان چې کوم دي د اوبو ډوب کړل اپت چې کله هم راځي نو انتظامیه راویښېږي الله دې نه کړي چې بیا سیلاب راشي خو دې وخت کې ضلعي انتظامیې چې کوم دی نو دا خطرې ګنټي ورکړې ده چې سیلاب څه وخت هم راتلی شي او د سیند غاړو ته چې کوم کورونه والا دي نو هغه کورونه والا دي ځان سیټ ته کړي دغه ویډیو د سره شیر کې دغه خبرې چې موږ کوو د ضلعي انتظامیې د وینا تر مخه اوبه چې کوم دی نو هغه خو هم د هغې پلو هغه زیاتېږي او پرون خیالي کې هېڅ قسمه داسې اوبه نه وې چې نن څومره اوبه راغلي دي او تاسو وینئ ستاسو د وړاندې دي چې ډېر په زیات مقدار کې چې کوم دی نو اوبه راغلي دي او موږ باقاعده چې کوم دی نو تاسو لاندې بوځو او لاندې برته چې کوم دی نو دغه اوبه ښایو او اوبو ته خو د کیمرو نیوله نو ښه به یې زه به ما خبرې به جاري وي نو موږ تاسو ته ښایو چې دا تاسو وینئ څومره زیات مقدار کې چې کوم دی نو هغه اوبه راغلي دي او دا ګرانو کتونکو دا زموږ یو کارنامه ده چې هغه ټیکهدار ته موږ د 21 په سلامي پیش کړې وه او د هغې نه پس چې کوم دی نو موږ بیا دا ځای چې کوم دی نو دا بیا موږ دغه کړ او دې خوا ته راشه وګوره دا اوبه لږې کمې شوي دي ښه دا دې ځای ته راختلې وې دې ځای ته راختلې وې دا وګوره یا سره دا لږ دغه کړه دې شه دې خوا ته باندې لږ را دا ګرانو کتونکو زه تاسو ته ښیم چې دا باقاعده چې کوم دی نو دا وګورئ دا دې ځای ته د اوبه ختلې وې دا باقاعده چې کوم دی نو دا وګوره خو دا اوبه اوس لږې کمې شوې ښه دا اوس لږې کمې شوې او دا اوبه باقاعده چې کوم دی نو دا ستاسو د وړاندې دي چې دا ډېرې زیاتې اوبه راغلې وې او اوس په اوبو کې ډېر زیات کموالی راغلی دی ګرانو کتونکو یو خوا د انګریز پل دی چې په 1937 کې جوړ شوی دی او یو خوا د پاکستان د انجینرانو پل دی چې د مونډۍ پل بار بار جوړیږي او دغه اوبه یې وړي دغه سیلاب وړي نو چې کله خو هم داسې سیلاب راشي نو موږ سره د پلونو د رابطې د منقطع کېدو خطره خو هم راشي دا ستاسو د وړاندې چې کوم د کورونو خوا کې خلک دي نو هغوی ته زموږ خواست دی چې هغوی دې سیټ ته شي هغوی دې نه راځي دې وخت کې د اوبو دغه درجه چې کومه ښیي نو 13 ته رسېدونکي چې 13 ښیي هغه ځای کې نو چې 13 څه شی دی دا پته نه لګي نو دا پول چې کوم دی نو دا پول هم د خطرې سره مخ دی موږ به لږ تاسو ته ښایو چې دې خوا ته باقاعده چې کوم دی نو دغه دی پولیس والا هغه دی ولاړ دی او دا پولیس والا دې ته ولاړ دی چې د سیند غاړې ته به څوک هم نه پکنیک له راځي او نه به په دې حالاتو کې چې کوم دی نو وي دا وګورئ جي دا زموږ د دې پول دا حال دی چې دې ته وګورئ دا هم د خطرې سره دا پول چونکې خطر ثابت شوی دی دې باقاعده پنشنګي شوې ده خو د هغې باوجود هم اوس انګرېز له ازمري زړه ورکړه زه مثال ورکوم نه په دې پول نه راځي د هغې غټه وجه څه ده چې په دې پول نه راځي چې د هغوی په کاغذونو کې دا ایکسپایر شوی دی څو کاله مخکې او دلته چې کوم دی نو دلته کې اوس هم خلک پې ځي راځي بیا وایو خپلو کتونکو ته چې د مونډۍ نه واله تر د خیالي پورې او بیا د خیالي نه واله تر نوخاره پورې د اوبو خطره شته دی د سیلاب د چپې خطره شته دی ضلعي انتظامیه وایي چې کم کورونه د سیند په غاړه دي نو هغوی د ځان ډډې ته کړي دا ویډیو د سره شیر کې دا شیر کول ډېر زیات ضروري دي چې خلکو ته پته ولګي چې خلکه الرټ شي
نو دا ډېره زیاته ضروري خبره ده باقاعده دې ځای کې چې دا پولیس والا ودرولي دي دلته کې غواړي تاسو ته دا پته وي چې نه کشتۍ شته نه وسایل شته او د مخکې د انتظامي ته وایو چې کله سیلاب راشي نو بیا هغه ټیم کې دوی چغې سورې شروع کړي مار خوړلې وي د پړي نه مېرېږي 400 2010 والا بیا د تیر سیلاب هم وخله خو هېڅ قسم اقدامات نه شو چې دلته کوم ریسک یو د هغې سره غوټهخور نشته هغوی سره هغه شانتې کشتۍ نشته دی او زه دوی ته میم هر سړی په خپله نوکرۍ باندې خفه کېږي نو د خپلې نوکرۍ دپاره دروغ وایي چې کوم وسایل د سره هم میډیا ته وایه چې د دنیا ته پته لګي نو چې سیلاب راشي نو بیا چې کوم دی تاسو وایه موږ سره وسایل نشته نو د مخکې نه ولې نه وایې خو دې پرې زه دا وایم چې هېڅ وسایل نشته دی بل دا ګوره دا سیند دی که نه د دې سیند ترمنځ تاسو ته ښیم دا سرکاري ځای دی په سرکاري ځای کې د دې انتظامي د سترګو د لاندې خلکو پکې کورونه جوړ کړل د دې چې انګرېز هغه ځای کې ورته بله والې دغه کړې ده هلته کې مشین هم جوړ شو هلته کې کور هم جوړ شو دا څونه ایریا ده هغه رشکه چې را روانه دی دا رشکه دا د سیند ایریا ده خو د دې سیند ایریا کې چې کوم دی نو خو غټ غټ کورونه جوړ شو او دغه توجه نشته دی نو خطره ده چې څوک هم نو الرټ اوسئ او د سیند د غاړې د خوا نه چې کوم دی نو ځان ډډې ته کې سیلاب را روان دی او انتظامیه وایي په دې وخت کې چې پولیس چوک اوس درولي د دې لپاره درولي لږ خیر دی رفاقت الله موږ سره راغلي دی رفاقت الله دوه درې خبرې کوم لکه سیند وي خپل ځای نه پرېږدي دی مشرانو ویلي چې اوبه کله هم راغلي دي نو هغې بیا ځای پرېښی دی خو د دې سیندونو هغې اړخ ته هم چې کوم دی یو پول شانتې وي او دې اړخ ته هم اوس هم نشانې شته دي پول شته خو هغه هر څه بند دي نو زموږ 400 چې کومه دا خو د سیندونو نه راګیره ده دلته چې موږ له تحفظ راکې د سیند نه به راکې نو چې کوم ریسک یو د هغې سره هم هغه شان وسایل نشته لبخان ډېره زیاته مهرباني داسې داسې تاسو د پلونو خبره وکړله نو چې کومه په 400 په مقام باندې دریای سوات دی څنګه زموږ د شاته بیږي ده او ورسره دریای کابل دی چې هغې د صدریاب ویل کېږي نو د هغې نه ګیر چاپېره چې کوم د دې زیاتو اوبو د ویستو لپاره د نور مختلفو پلونه هم ورکړي او ښه کافي ایریا د هغې سره خو په هغې باندې چې کوم دی خلکو چا پې زمینداري روانه کړې ده چا پکې آبادي کړې ده نو هغه ټول ډب چې کوم دی هغه بند شوی دی او هم په دې سیندونو باندې راځي ځکه تاسو ته لږ غونډې معلومات درکړم د دې اوسني بارانونه چې کوم شروع دي نو چې کومه د پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي محکمه ده چې د سیلابونو یا د قدرتي آفتونو چې کومه انتظام کوي هغې ویلي چې را په تېرو 24 غنټو کې چې کوم دی په دې کې 4 کسان چې کوم دی هغه مړه شوي دي او 4 پکې زخمي شوي دي 4 کسانو کې 3 ماشومان دي مړه ښیي یو پکې زنانه ښیي او زخمیانو کې یو زنانه چې کوم دی هغه زخمي ښیي او 3 ماشومان دي ورسره بیا وایي چې لکه موږ مختلفو علاقو چې کوم دی ایمرجنسي صورتحال لپاره خیمې هم روانې کړي دي او ورسره که چا څه مسله راپېښه شي نو موږ ته په 1700 باندې تاسو کال کوئ چې موږ هغه ځای کې بیا اپریشن شروع کړو او خلک چې کوم دی موږ ریسکیو کوو نو دا خو دغه معلومات وو باقي که د ریسکیو حوالې سره موږ خبرې وکړو نو ریسکیو والا هم خپل کوشش کوي چې موږ خلک زر چې کوم دی هغه موږ وباسو د حالاتو نه خو په خلکو هم دا ذمهواري راځي چې کله لکه داسې حالات راځي نو پکار ده چې بیا لکه هغه خلک اوم ځان وباسي دې ته کتل نه پکار چې اوبه اوس کمې شي اوبه اوس کمې شي سره هغه وسایل نشته غوټهخور ورسره نشته دلته غوټهخور پکار دي که نه نو د وچې دي که نه د دې چې کوم SOPs دي او د هغې مطابق چې څونه کار دي کې دا همدغه همره کار دی د دې ته وایي چې یاره تاسو به بغیر وسایلو چې کوم دی به غوپه نه وخلک څنګه د مقامي غوټهخور چې کوم دی غوپه شي او یو نیم منټ اوبه کې ډوبي او لاسونه وخي د ریسکیو په SOPs کې دغه نشته دې به ځي لومبې به ښه باقاعده سلنډر یې ځان پسې تړي او یو خپل خاص ټایم یې د هغې نه پس چې کومې دي به راوځي او بل داسې موږ هم لیدلي چې دوی کله کشتۍ روانې کړي نو کشتۍ پسې ځان بنډه کړي او ځان نښتې کشوي نو هغه که څوک ډوب هم شي نو لکه دې هغه شانتې مؤثر اکشن نه وي ځکه چې د 3 ورځې مخکې دلته کې د افغانستان نه راغلي چې کومه د سیل سپاټۍ لپاره هلکان وو نو هغې نه 6 کسان چې کوم دی ډوب شو نو 3 پکې چې کوم دی مقامي غوټهخور دي هغې پکې روغ کړه او ریسکیو وایي چې کوم تر نن ورځې پورې هغه اپریشن شروع کړی دی نو دونه تیز اوبه پرې راغلې چې زما خیال چې هغه به یې اوس وړي نو هغه کسان هم پته ولګوي دغه د ریسکیو وایي چې کوم دغه یو کار دی او بهرحال دا هغه شانتې وسایل نشته ورسره چې دي د خلکو ژوندونه چې کوم دی د اوبو لپاره دغې لکه د 65 په جنګ کې وي سیول ډیفنس ډېر مهم رول ادا کړی د هغې نه پس بیا سیول ډیفنس راغی
نن بشیر کاکا غل شاته دی دا سیول ډیفنس نو وستې شوی دی چونکه په دې وبو کې ګرځي دی وبو کې ورته لارې معلومې دي کس تاسو واغ نه هغه اختیارات اغستي سیول ډیفنس نو سیول ډیفنس لکه هغه پرې دا لکه بشیر کاکا هغه هم یو عام سړی دی کنه او سرکاري سړی نه دی نو او هغه خپل سر باندې دومره کارونه کوي نو زه دا یم چې سیول ډیفنس خبره کوي دا یم چې ریسکیو وایي چې دونه اکوپ اداره ده او هغه په هر کال چې کوم نمایشونه خپل چیزونه کوي نو هغه نشي کولی نو دا سیول ډیفنس پکې دا کم زه دغه دی کنه چې دی براشي هغه ماته ګوره ځکه موږ د سیول ډیفنس کې دی چې ورته نه چولې ته پولیس والا ولاړ دي کنه خلکو ته وایي چې مرزه دی بولا سره دې په چې خلکو جندونه بچي د دې مسؤل هم تاسو سیول ډیفنس والا یا پولیس والا نو ماته وایي چې رنګ پولیس والا یو ما ښه نو لکه سیول ډیفنس والا خو پولیس ورته چولې چا ځان ډي ای جوړ کړی چا ځان ډي پی او جوړ کړی چا ځان سچو په جوړ کړی هر چا بندربند یو ګل نه هبای کومه دانشته نه بچ کومې راځي چې ګل ته لګوم دا سی یو اضافي غونډ یو شیز دی کنه په جنگلو کې نه کیږي کنه دې کوی نه ډي پی او کم دی ډي سی په کم دی کنه نو لکه خبره ده چې سیول ډیفنس والا خو اسکار خو مې یاد وا خو کوم مقامي غوته خو چې دا کول پکار دي کای دي لکه تیل ورکول پکار دي لکه وسایل ورکول پکار دي ډېر پروټیکشن کوي موږ لیدل دي څو ځای دي چې کوم دی په دوه درې کسان چې کوم دغه دی ریستي نو دا چې کوم مقامي غوته خو چې کوم دا کول پکار دي ډېر زیات مننه اګرانو کتل کو څنګه چې دوی وي سیول ډیفنس موږ حقیقت دي چې موږ دلته کرالو نو موږ پولیس والا چوری دل موږ ورته دا سیول ډیفنس والا دي ځکه چې دا غوي کار دی پرون ډیر زیات وردو والا وو او ډیر پاندوم راځي خو کار مار په نظر نه راځي صرف دغه ورده په نظر راځي دویم دا سکندر حیات خان شیرپو په تیر سیلاب کې چې کوم دنو 400 د ډیر لوی نقصان نه بچ کړه چې دا پوښتې دا دغه کارنامه ده درې میاشتې منستر پاتې شو خو دومره غټ کار کړو یو منتخب نماینده 400 د دې سیلاب د خطرې نه بچ کول شي خو چې ګونګي نه وي بیرن وی یعنی رون نوی کول نوی په اسمبلی کې خبرې کول شي نو دا سکندر شیرپو یو مثال ورکړی چې هغه دا 400 تیر د سیلاب نه بچ کړی دا دې کې دغه دی خدا دا چې انجینران چې کوم دي دا د ځمکه کې به یو پټ لاندې لګي نو دوی پټ چې کوم نو بره لګولې دي نو بل خو پاشوي دي نو هغه سیلاب ډېری پښتې خرابې کړې دي دا بل سیلاب به ورپسې نورې خرابې کی د دې ځنه هغه پښتون دي شری دا د انجینر او ټیکدار غلطي ده خو پړ ورته راغلی دی او بیا هغه پړ لاړ نو خار ته پرویز خټک یوړو موږ په ځای باندې پاتې شو نو دې طرف ته پاملرنه پکار ده احتیاط وکړئ ویډیو سره شیر کړئ